أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء 81 نمبر آیت تے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. دی آیت مبارکه کی د منافقانو یو بل قباحت ذکر کړي چې دوی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې موجود وي نو د فرمان بردارۍ کولو وعده کوي، او چې کله د نبی علیہ السلام د مجلس نه بهر ځان لا د شپې جرګې کوي نو بیا پای کې دا غوی ټول خبرې د نبی علیہ السلام د مجلس خلاف کولې کی. نو فرمای ويقولون او وی دوی طاعتن زمون کار فرمان برداری ده. فاذا نو هر کلا برزو چې اوزی دوی من عندک ستا د خوانا ستا د مجلس نوزی بیتا نو د شپې جرګې کوي طائفتن یو ډله منهم د دوینا غیر الذی علاوه د هاغنا تقولو چې تا ویلی تا چې سویلی دی هغه توحید او سنت دی. نو د دوی جرګې بیا د دغه توحید او د سنت نه علاوه نور سي یا تقولو چې دا د غائب واحد مؤنث غائب صيغه ده، طائفتون تراجی ده. نو بیا به معنی داسې جوړیږي چې کله دوی ستا د خوا نه وځي نو بیا د شپې جرګې کوي یو ډله د دوی نه غیر الذی علاوه د هغې نه تقولو چې دوی وایي دوی چې کومه خبره کړې وه هغه یې کړې وه د طاعتن چې زمون کار فرمان برداري ده، لیکن کله چې دوی د شپې جرګې کوي نو بیا د هغه خبرې موافق د فرمان بردارۍ خبرې نه کوي بلکې د هغې نه علاوه نورې خبرې کوي. والله یکتب ما یبیتون او الله تعالی لیکي هغه څه چې دوی د شپې جرګې کوي. نو یا لیکل نه دا مراد دی چې فرشتې د دوی دغه خبرې د دوی په عمل نامو کې لیکي، او یا دا مراد دی چې الله تعالی د دوی دغه خبرې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلې په قرآن پاک کې لیکلې کی. نو فرمای فاعرض نو تا مخ واړه عنهم د دوی نه د دوی نه مخ واړه د دوی تذکره مه کوه، د دوی په تذکرې کولو سره او په نوم اغستلو سره به علنسا دوی په پټه مخالفت کوي، او که د دوی وضاحت وکړلی شي او د دوی نومونه واغستلی شي نو بیا به دوی کلی عام مخالفت شروع کی. نو د دوی تذکره مه کوه. او فرمای وتوکل علی الله او په الله تعالی باندې توکل وکړه، ځان وسپاره الله تعالی ته. وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی ذمہوار د کارونو کارساز. الله تعالی باندې ځان وسپاره او الله تعالی ستا د کارونو روغون کې دی.
افلا يتدبرون القرآن، آیا دوی غور نه کوي په قرآن پاک کې؟ دې آیت مبارکه د ما قبل سره ربط دا دی چې د منافقانو قباحتونه بیانېږي. د دوی په قباحتونو کې یو مخکې قباحت ذکر شو چې د دوی د پیغمبر سره هغه نالګي ده. پیغمبر چې دی د هغه مخالفت کول دا د دوی منشا ده. نو دې آیت مبارکه کې د پیغمبر د رسالت د ثابتول لپاره چې د هغه د رسالت نه چونکې دوی هغه پورا مطمئن نه دي، نو د پیغمبر رسالت ثابتوي. نو فرمای افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی په قرآن پاک کې غور فکر نه کوي؟ که دوی په قرآن پاک کې غور فکر وکړي نو دوی ته به د قرآن پاک حقانیت ښکاره شي او د قرآن پاک په حقانیت ښکاره کېدلو باندې به د پیغمبر رسالت ثابت شي. نو دا کم د دوی په دې اطاعت کې چې کمزوري ده دا به ختم شي. نو فرمای افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی غور نه کوي په قرآن پاک کې؟ ولو کان من عند غیر الله، که چېرې وي دا قرآن پاک د الله نه علاوه د بل چا د طرف نه، لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، نو دوی به په دې کې ډېر لوی اختلاف چې دی دا موندلی وي. حالان کې په قرآن پاک کې اختلاف نشته دی. قرآن پاک په 23 سال کې نازل شوی دی او هر بنده په 23 کال کې د نظریه ډیره زیاته بدلیږي. نو ډیر کرته مونږ یو شی نه خوښو، زموږ سره ډیر زیات نالګي، د وخت تېرېدل نه پس زموږ ته هغه ډیر خوښ شي، یا یو شی زموږ ډیر زیات خوښي مونږ پې سر ماتو او بیا یو وخت داسې راشي چې هغه بیا زموږ اډو خوښ نه. نو 23 سال ډیره اوږده زمانه ده، په دې کې د انسان طبیعت ډیر زیات اوړي را اوړي او قرآن پاک په دې 23 سال کې نازل شوی دی. د دې د شروع نه واله د آخره پورې یو نظریه ده، یو سوچ دی. په دغه سوچ او نظریه کې هغه تعارض نشته دی، اختلاف نشته دی. نو که چېرې دا قرآن پاک د یو انسان د خپل طرفه جوړ کړی وي نو یقینا د دې په دې کې به ځای په ځای باندې خبرې د یو بل خلاف موندلی کېدلې، لکه څنګه چې د انسان مزاج دی. نو فرمایي چې دا د قرآن پاک د حقانیت دلیل دی چې په دې کې د اول نه واله د آخره پورې داسې خبرې نشته دی چې هغه د یو بل سره خلاف راوځي. ویقولون او وی دوی طاعتن زمون کار فرمان برداری ده، فاذا نو هر کله برزو چې اوزی دوی من عندک ستا د خوانه بیتا نو د شپې جرګې کوي، طائفتن یو ډله منهم د دوی نه غیر الذي علاوه د هغې نه تقولو چې تا ویلي دي، والله او الله تعالی چې دی یکتب لیکي ما هغه یبیتون چې دوی د شپې جرګې کوي، فاعرض نو مخ واړوه عنهم د دوی نه، وتوکل او ځان وسپاره علی الله په الله باندې، وکفا بالله او کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز. افلا یتدبرون، آیا نو ولې دوی غور نه کوي
القرآن په قرآن پاک کې ولو کان من عند غیر الله کچری وی دا قرآن پاک دا الله نه علاوه د بل چا د طرفه لوجدون خامخا مند به دوی فيه پدې کې اختلافا کثیرا ډیر لوی اختلاف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په قرآن پاک باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.